अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला कुरान मजीद के फरमाई वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम। चा چې یو مؤمن مسلمان په ناحقه باندې قصدن عمدن قتل کو نو د ټکانه د ځای د جهنم دی. اوس راځو ملګرو، دا رمضان المبارک د دې روزي میاشت صرف 15 ورځې ووتلې او په دې کې په تسلسل سره د عام مسلمانانو نه بلکې د مسلمانانو کم رهبران چې دي، د امت کم مشران چې دي یعنی علماء کرام، د اغي تسلسل سره شهادتونه او د اغي قتلونه کیږي. وګورئ مولانا حمید الحق په حقانیه کې د جمعې مونځ کوي، راوځي په هغه باندې تماکه کیږي، هغه شهید کیږي. په هغه نږدې ورځو کې د بنو مفتی فرمان صاحب باندې فایرنګ کیږي، هغه شهید کیږي. په وزیرستان کې په یو مولانا باندې دھماکه کیږي، هغه شهید کیږي. په سوات کې په یو جماعت کې په یو مولانا باندې حمله کیږي. دغه شان مفتی منیر شاکر باندې دھماکه کیږي، هغه په ناحقه سره وجل کیږي. په کراچۍ کې په مولانا محمد یار محسود باندې فایرنګ کیږي، هغه په غزه کې په ناحقه قتل ول کیږي. دغه شان په کوټه کې په یو عالم دین باندې دھماکه کیږي، بلکې فایرنګ کیږي، هغه شهید کیږي. یعنی په دې تسلسل سره مسلسل د علماء کرامو قتل، د علماء کرامو شهادت مخې ته راځي او نور علماء کرامو ته دا تریټس ورکول کیږي، دا خبرداري ورکول کیږي چې تاسو د ځان حفاظت کوئ او ډیر بهر ته مزئ، پلاني زی ته مزئ، پلاني زی ته مزئ، تاسو ژوند ته خطر ده. بې دا کوم داسې قبیله ده، دا کوم داسې گروه دی چې هغه صرف علماء کرام قتلي او بل چاته سنوي. په دې کې خامخا یو راز دی او په دې کې هم هغه علماء کرام چې د هغې تعلق د جمعیت علماء اسلام سره دی، تقریبا 95% علما د جمعیت علماء اسلام شهادت ترسي، بل چاته سنوي. نو د دې مخنیوي پکار دی او په دې باندې غور او فکر پکار دی چې بې داسې کم ګروه چې هغه صرف علماء کرام شهیدان کوي او صرف JUI ټارګټ کړی ده، آیا د دې د ختمولو یو سازش دی؟ علماء کرامو د يرولو سازش دی؟ علماء کرام یریږي نه، دا خو د انګريز د دور نواله تر نن پورې دغه سلسله جاری ده، خو الله یې ختمي نه بلکې نور هم زیاتیږي. ته به کم قتل چې یو اواز باندې نو بل اواز به د هغې نه زیات په ښه طریقې سره مخې ته راځي. خو اصل خبره د بد امنۍ ده، اصل خبره د امن خرابولو ده چې دغه ګروه دا امن ولې خراب کو، دغه مخصوص طبقه د امن پسې ولې لګېدلې ده. نو اسې نه چې دغه ګروه په مقابل کې داسې رد عمل راشي چې بیا د ځمکه وجړقي، دا وطن وجړقي او نه بیا دغه ګروه پاتې شي او نه بیا بل څوک پاتې شي. نو اسې نه چې د دې ملک د امن خرابولو ذمہوار مونږ په خپله د خپل غفلت د وجې نه جوړ شو. نو په دې سوچ او فکر ضرور کول پکار دي. شکریہ.